أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورت آل عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 14 آیات نمبر 137 38 39 ترے آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. دا هوست بیا چې نو هغه د غزوه احد سره تعلق ساتي. غزوه احد کې چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانان ته شروع کې چې نو فتح نصیب شوله، نو بیا د آلته مونږ ویلو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام څخه کسان چې نو هغه 50 کسانو دسته دای په غونډه مقرر کړی و چې تاسو به په اس حالت او کیفیت باندې هم خطه نه راکوزیږئ تر سوچ مونږ تاسو ته نه ویلي. نو کله چې په شروع کې چې نو هغه د قشانتی وشول فتح نصیب شوله، کافر چې نو هغه پسپاش ونو، نو آلته د مال مسلمانانو مال غنیمت را غونډول شروع کو. غونډای باندې چې کم کسان ناسولو، نو دا غوي کې اختلاف رائے رالو. بعضی حضرات وی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام منشا هم د دې زی پوری و بس خبره ختم. نور صحابه ورته وی او دا غوي امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې نه د الله د پیغمبر په خبره دعوت چې سو پوری د تمانه ویلي هغه پوری به تاسو چې نو هغه نه راکوزیږي. هغه اختلافي چې نو هغه اجتهادي چې نو هغه غلطي په وجه سکه سان راکوشو، هغه طرف چې نو کافرو دوباره حمله وکړه او د هغه عمله په وجه باندې مسلمانان ته تکلیف ورسېدو. نو په دغه سره بیا مسلمانان چې نو هغه ډیر زیات بیچین او خپه شولو. نو دا غي وجه اوس الله ذکر کوي قد خلت من قبلكم سنن، بشکه تیر شوی دي تاسو نه وړاندې چې نو هغه طریقې واقعات فسيروا في الارض، نو تاسو وګورئ چې نو هغه پزمکه کې لاړ شي وګرځئ فانظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین، څنګه انجام شو دای کسان چې چا دروغ غنلو. یعنی تاسو چې نو هغه دروغ نه غنئ، حق او سچ دین دې تاسو بچنه نو هغه اعلی او برتر باندې کم کسانو چې نو داغي مخالفت کړو. نن هم تاسو دنیا کې چې نو هغه وګورئ، قران کې الله وی فتلک بیوتهم خاویه، دا داغي کورونه دي چې شړ کندر چې نو هغه پراتنی. بل ځکه الله رب العزت وی چې نو هغه د فتلک مساکنهم، دا د دې کورونه دي د سی لکلم تسکن چې پدې کې د سره سوک آباد شوی نه پاتې شوی چې نو هغه نه. هذا بیان للناس، علاوه دا قرآن دا بیان دی د پاره د خلقو د پاره، وهدن هدایت دی، وموعظه نصیحت دی، للمتقین د پرهیزګارانو د پاره. معلومه دا شوله چې دا قرآن پاک دا په هر سړي باندې د دې پوهه چې نو هغه لازم ده. ځکه علاوه دا قرآن چې نو هغه د خلقو د پاره اعلان بیان دی او هدایت دی، نصیحت دی. نو اوس به دا د هغه چا د پاره هدایت ګرځي چې کم کسان په دې قرآن باندې ځان پوه کړي. اوس یو سړی ته قرآن چې دی نو هغې باندې پوهېږي نه، د ده لپاره به هدایت څه شي. مخکې مونږ هم ویلو چې د دې قرآن چې دی نو هغه د ټولو نه وړاندنی حق دا دی چې سړی په ناظرې سره دا قرآن پاک زده کړي. ځکه د الله رب العزت فرمان دی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن چې دی نو هغه ترتیل ښکلي تلفظ سره چې دی نو هغه زده کوي. نو وړاندنی حکم دا دی. دویم د قرآن معنی او مفهوم چې دی نو هغه زده کوي. دریم د قرآن چې دی نو هغه تفسیر زده کوي. څلورم د دې متعلق چې دی نو عمل شروع کوي. پنځم په دې چې نو هغه بل ته ورسوي، او شپږم په دغه کې اخلاص چې دی نو هغه پیدا کوي. دا قرآن چې دی نو هغه حقوق دی. اوس نن سبا چې دی نو هغه مونږ وګورو نو تقریبا زمونږ چې دی نو هغه قرآن مونږ له په ناظره نه راځي. نو دا باقی حقوق چې دی نو هغه به جواب دی الله ته. بیا چې نو هغه دومره علم په هر مسلمان
نارینه او زنانه بالغ باندې چې دی نو هغه فرض دی چې دته خپل فرایض واجبات چې دی نو هغه معلوم وي. مونږ چې ورته په الفاظ دیگر وایي چې دی په خپل 24 غنټې 40 غنټې ژوند چې دی نو هغه تېرولی شي. د دې نه علاوه چې دی نو هغه فرض کفایه علم او د سنت او د مستحبات علم نو هغه چې په علاقې کې یو عالم وي یو کس داسې چې د خلکو هغه مسایل او ضرورت چې دی نو هغه نه پوره کېږي نو بس دغه کافي دی. خو نور که په د علاقې کې بیا دسم یو کس نه نو بیا به هم دغه ټولې علاقې والا چې دی نو هغه ګنهګاران وي. نو قرآن زده کول د دې علوم زده کول دا چې دی نو عادي. وخت مې کتل ذخیرة الجنان کې یوه جزیه ورکړې وه ډېره خطرناک وه. دا چې دی نو هغه هم په نورو بحر الرایقو بزازیه فتاوه بزازیه ورته ویل هغې او فتاوه علمګیري د هغې په حوالې سره هغه ورکړې وه. وی که چېرته یو ماشومه نابالغ یا هلک وي یا جنۍ وي ماشوم وي نابالغ او د دې چې دی نو هغه نکاح وشولو او وی نکاح نه وروستو بیا چې کله دا بالغه شوله او د بلوغ نه وروستو دې نه یې تپوس وکړلو چې ایمان څه ته ویلی کېږي او دې ته د ایمان تعریف نه ورتلو د ایمان پته ورته نه لګېده. وی چې ما ته پته نشته چې ایمان څه ته ویلی کېږي نو وی د دې دغه نکاح چې دی نو هغه مات شولو. ځکه دا چې نو د ضروریات دین نه دي او ضروریات دین زده کول دا فرض دی. اوس دې باندې چې نو هغه سوچ وکړی شي نو بعض چې نو ډېر خطرناک مسلمان باندې به دا لازم وي چې دی به خپل چې نو قرآن زده کوي دی به چې نو ضروریات دین دا به درته معلوم وي دی به دا زده کوي. نو الله وی دا کلام دا د ټولو خلقو د پاره هدایت دی و موعظه نصیحت دی للمتقین د متقیان د پاره. نو چې هدایت دی دا بیان دی د ټولو خلقو د پاره نو بیا وزدل دی نو سو پیرې مونږ دا ویلي کله الله پاک وی چې هدل للمتقین کله الله وی موعظه للمتقین نو دا دې د پاره چې د دې نه فایده هم دغه تقوادار خلک حاصلوي. کم کس چې دی نو هغه تقوا نه نیک او صالح نه نو هغه اکثر د قرآن د دغه احکاماتو خیال نه ساتي. نو ځکه الله وایي دا د متقیانو دپاره چې دی نو هغه نصیحت دی او د متقیانو دپاره ذریعه د هدایت دی. دریم آیت کې الله جل جلاله فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا تاسو سستی مه کوئ همت مه بایلئ ولا تحزنوا او مه غمجن کیږئ وانتم العالون تاسو به غالب یې ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو پاخه کلک مؤمنان یې. اوس دې کې الله رب العزت ما تاسو ته وي څنګه چې نه دغه واقع مونږ دوباره هم لږه دوهراو کړه. نو مسلمانان ته چې بیا کله دغه وشولو نو په دغه صورت کې بیا مسلمانان ته ډېر لویه دچکه ورسېدله چې په هغې کې اویا تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین انصار صحابه چې دی نو شهیدان شول او شپږ صحابه چې دی نو هغه د مهاجرینو یعنی ټوټل 76 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې دی نو هغه شهیدان شول. او بیا د دې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک چې دی نو هغه شهید شو سر مبارک چې دی نو هغه زخمی شولو. نو مسلمانان په دې باندې ډېر زیات چې دی نو هغه بې سور او غمجن شولو. نو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو ولا تهنوا تاسو چې نو همت مه بایلئ. دا خو د دنیا چې دی نو هغه کار دی کله بهار وي کله بجید وي خو همت چې دی نو هغه به نه بایلئ. ویلی کېږي که نه چې بیلل دا چې دی نو هغه څه ته دې ته نه ویلی کېږي. بیلل چې دی نو هغه خو دا دی چې سړی د دشمن په مخ کې چې دی نو هغه سر ښکته کړي. دشمن ته سر ښکته کول چې دی نو هغه دا بیلات دی. نو د دې وجې نه الله وایي ولا تهنوا دا چې دی نو ارضي طور باندې تاسو ته دغه تکلیف در ورسېدو زخمونه در ورسېدل شهادت درته میلاو شو په دې مه غمجن کېږئ همت مه بایلئ ولا تحزنوا او مه غمجن کېږئ انتم الاولون تاسو به چې دی نو هغه غالب یی کامیاب او کامران به تاسو یی. ځکه تفسیر خازن کې لیکلی دی چې انتم علی الحق تاسو په حق باندې او د هغوی په باطل باندې دی او ګټه چې نو کامیابی د حق وي د باطل نه. دویمه انتم الاولون تاسو چې نو هغه به غالب یې کامیاب او کامران به ځکه ستاسو چې کم کسان شهیدان شول هغه جنت ته لاړل د هغوی چې کم پاتې ستاسو چې کم پاتې شول هغه غازیان شولو د هغوی چې کم مړه شول مردار شول جهنم ته لاړل او کم چې پاتې شول هغه باغیان شولو. وانتم الاعلون تاسو چې دی نو هغه به اعلی بالاتر به ځکه د انجام په اعتبار سره الله رب العزت به دین اسلام له چې دی نو هغه به غلبه ورکوي
او کفر چې دی نو نوم او نشان چې دی نو هغه به ختمیږي او قرب قیامت سره به هم داسې کېږي چې کله نزول عیسی علیه السلام وشي نو په ټوله دنیا کې به صرف او صرف چې دی نو هغه دین اسلامي بل یو دین چې دی نو هغه به نه وي. نو ځکه الله وایي وانتم العلون ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یعنې کامل چې دی نو هغه مؤمنان شوي. الله دې موږ ته دغه کمال ایمان نصیب کړي. قد خلق بشک تیر شوی دی من قبلکم ستاسو نه وړاندې سنن واقعات طریقې فسیرو پس وګرځئ فی الارض پس مکه کې فانظرو بیا وګورئ کیف کان چې څنګه شولو عاقبت المکذبین انجام د دروغ ګڼونکو. هذا یعنی دا قرآن بیان دی للناس د خلقو د پاره و هدن او هدایت دی و موعظه او نصیحت دی للمتقین د پرهیزګارانو تقوادارو د پاره. ولا تهنوا او تاسو همت مبیلئ ولا تحزنوا او غم مکوئ غمجن کېږئ ما وانتم الاعلون او تاسو چې دی نو غالب به یئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو کامل مؤمنان یئ. قد خلت بشک تیر شو من قبلکم ستاسو نه وړاندې سنن واقعات فسیرو پس وګرځئ فی الارض پس مکه کې فانظرو او وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو انجام د دروغ ګڼونکو. هذا بیان للناس دا قرآن چې دی نو هغه هدایت دی بیان دی د ټولو خلکو دپاره و هدن او هدایت دی و موعظه نصیحت دی للمتقین د تقوادارو دپاره. ولا تهینوا تاسو همت مبلئ ولا تحزنوا او غمجن کېږئ ما وانتم الاعلون او تاسو به غالب یئ ان کنتم که چېرې یئ تاسو مؤمنان رښتینې مؤمنان. اللهم صل علی محمد وعلى آله